دا وخت تاسو ګورئ د کړاکړ په مقام باندې د وریځو دا ډوب صادر چې دی دا دلته چې کوم موجوده غرونه دي د بونیر په کلي کې په جوړ کې دا چې دی دا صادر دی غرونو اغوستی دی او د دې نظارې دپاره چې دی که دا په د دنیا په بل ملک کې وه په یورپ کې وه نو دې ته به ډېر لوی خلک به راتلل ټورست به راتلل خو چونکې دلته وسایل چې دي هغه نه دي ورکړی شوي دلته کې چې دی څه سهولیات نشته که دا موټروی د سواته پورې راوغځولی شي کوم چې د سوات په نوم رخ شوي ده نو د دې نظارو دپاره چې دی د دنیا نه به ټورست راځي او د دې نظارو نه به خوندونه الي دا وخت دې غرونو د ډېر یو لوی صادر چې دی سپین صادر چې دی د غرونو اغوستی دی زما سره سینیر ریپورټر رحمت علي خانجي چې دی د سوات پریس کلب چیف ارګنایزر خانجي که دا مونږ وګورو دا نظاره خو په دنیا په یو ملک کې نشته دا زنګ په دې وطن کې ده تاسو څه وایئ زه ویلی شم په حیثیت یو سواتی وګړی زه دا وایم چې دا مونږ داسې قسمه لکه که تاسو کتلي اتحاباد جیل د هغې ښکلوالی به دومره ښکلی نه وي د دې کوم نظاره چې ده دا چې کوم اټریکشن ورکوي دا چې کوم تاله کومه سیندري درکوي نو دا د دنیا لکه د اسمان چې نن تاسو ووینئ لکه په ځمکه باندې پروت دي لکه د دنیا په نظام کې چې لکه تبدیلي راغلي او هغه هر څه چې دی هغه الله تعالی نن الټه کړي او په دنیا کې د پلیټ لکه د دنیا کې پلیټ جوړ کړي او اسماني پکې ایښودی دا دغه شان نظاره بالکل چې موږ د بونیر او د سوات په بونډرۍ باندې موجود یو دا نظاره چې ده چې موږ د سوات اوسېدونکي وو زموږ زړی دې ته راښکودو چې موږ د دې سره تصویران وباسو دې ته ودرېږو او د دې نظارې نه موږ هم خوندونه والو د پوره ملک په سطحه چې دی ټورستو زما خواست دی چې راشي په دې ورځو د سوات غرونه چې دي هغې سپین څادر اغوستی او د سوات کم چې دي هغې د وریځو څادر اغوستی نو تاسو د سوات د نظارو نه خوندونه واخلئ دا ریپورټ موږ تاسو ته وښو زموږ په دې سکرین باندې دا تاسو ګورئ دا وخت چې دی د وریځو دا یو لوی څادر چې دی په غرونو